शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। नन هغه توره ورځ ده 12 اګست 1943 د بابړې په مقام باندې خدای خدمتګار راوتلی و، پرامن احتجاج یې کاوه. د خدای خدمتګارو چې کوم قیادت و، د لر او بر افغان مشر ملي قهرمان خان عبدالغفار خان باچا خان بابا گرفتار کړی شوی و، ولی خان بابا گرفتار کړی شوی و، د سالار علي امین جان په مشرۍ کې دغه احتجاج لاریون کېدلو او د پاکستان لا یو کال د جوړېدو دا پوره شوی نه دی چې دا واقعه منځته راځي. د قیوم خان کشمیري په وینا باندې څه کم 600 خدای خدمتګار په رڼا ورځ باندې ویشتلی شو چې پاکې ماشومان، زنانه، مشران، کشران دا ټول شامل وو. دلته ډېرو معزز ممبرانو په دې باندې خبره وکړله او زه خوشحاله په دې ما چې د پارلمان د دواړو برخو نه په دې باندې خبره شوې ده. دا یو قومي غمیزه ده، دا یو قومي سانحه ده، دا د پښتنو کربلا ده، یو توره ورځ ده. دغه خلک د جمهوریت دپاره راوتلي وو، د خپل حق دپاره راوتلي وو، د خپل قام او د خپلې خاورې دپاره راوتلي وو. د خدای خدمتګارو حکومت چې میجارټي لرله، هغه حکومت مات تللی شولو. په ماینارټي کې چې کوم اپوزیشن و هغه ته یې ګورمنټ ورتللو. او افسوس خدا دی چې کله دا واقعه کیږي نو بانی پاکستان هم چې کوم دی ژوندی دی او دا واقعه رونما کیږي چې 600 خدای خدمتګار بې ګناه وژل کیږي. نو دا ډیره عظیمه سانحه وه د پښتنو دپاره. په جمهوریت باندې شبخون په 1948 کې والی شوی دی. د نن ورځې پورې مسلسل په دې ریاست کې دننه د جمهوریت جرړې مضبوطې نه شولې. بیا هر حقیقت پسند او هر ترقی پسند او هر جمهوریت پسند چې هغه څوک هم دی زموږ رور دی چې د بابړې په واقعه باندې خبره کوي یا نور قومي شوز باندې خبره کوي او هغه چې کوم دی د تاریخ نه سترګې نه پټوي او حقیقي تاریخ بیانوي. عبدالمالک پیدا د دغه نه پس یو نظم ویلی و، وایي کپن په ترخ کې د سیالۍ میدان ته ځمه، مرګیه مه راځه درځمه، مرګیه مه راځه درځمه. دا د سیالۍ میدانو، د ازادۍ پتنګانو، خدای خدمتګارانو د دې قوم په خاطر، د دې خاورې په خاطر، د جمهوریت په خاطر باندې قرباني ورکړله، ظلم او بربریت وشولو. د نن ورځې پورې عوامي نشنل پارټي په دې ریاست کې مسلسل د خپلې خاورې او د خپل قام دپاره دغه جدوجهد کوي او مسلسل چې کوم دی په موږ باندې واري کیږي. خو موږ د خپلې خاورې د مقدمې نه، د خپل قام د مقدمې نه شاته شوي نه یستو. د دې خاورې مقدمه او د دې قام مقدمه هغه امن دی، په دې خپلو وسایلو اختیار اخیستل دي، د پښتنو آبادي، خوشحالي او سوکالي ده او حقیقي جمهوریت د هغې دپاره تګ و دد دی. زه خپله خبره راټولوم، په دغه یو شعر باندې اجازت غواړم ځکه زه به هغه پروګرام ته ځان رسوم. کوشش مې دا دی چې په هغه پروګرام کې ګډون وکړم. وایي دا باد د زمانې چې منګه چیړې هسې نه ده، دا باد د زمانې چې منګه چیړې هسې نه ده، دا ګوري چې په مړو ایرو کې سره بڅري شته. نو بعضې قوتونه هغه داسې ګمان کوي چې دا پښتانه او دا خاوره یا دا قام چې کوم دی دا مړي ایرې دي چې څه لوبې ورسره کوو نو هغه به ورسره کوو. نو موږ ورته دا وایو چې نه،
په دې مړو ایره کې سره بڅري شته او هغه سره بڅري چې کوم دی دا به لمبه کېږي او د وطن د بدامنۍ تیارې د بدبختو تیارې د ظلم او بربریت تیارې به رڼا کوي او په دې وطن کې به چې کوم دی د امن او خوشحالۍ رڼا راولي. ډېره مهرباني، ډېره مننه.